أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سیرت حوالے سلام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت موقع ترسیدلو اور دا غیر تفصیل مداولو چکلا مشرکین مکہ خپل مجلس کے دار الندوہ کے دا میٹنگوں کو چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملوں کی دا سحر پدا سے وقت کی تیاری لا اللہ رب العزت دی میٹنگ نا خپل رسول خبر کو او هغه خپل کټ باندې سیدنا علی کرم الله وجهه سملول دیر پارا چاغا مالتونه واپس کی کم چاغي سره پراتو او خپلا د سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مرګرتیا کې د مکه معظمه نه بهر اوتل تر دې موږ رسیدلی چې غار ثور ته دی ور داخل شو. غار ثور ډیر تنگ غار دی، خلی ډیر تنگ را انسان ته کې سرخ کتدی نه لاغي ور داخلي دی دومره چې دا غي او خلو پاس طرف ته کولو وا نو د برنه پای کې دنور رڼا وراتله تیر جمینا مخکې جمعه مونږ ویلو چې بعض روایتونو کې داشته ده چې څنګه دی هلته ور داخل شو نالته کې عنکبوت چې ورته جولاګې وایو هغه خپل کور جوړ کو مرغې کمترې هلته خپلې هګۍ واچولې. بعضې خلک خدای اضافه هم کړې ده چې د حرم کمې کمترې دي د هغې کمترو دا د هغې زړو کمترو نسل دی. خو دا روایتونه د صحت درجې ته نه رسي، دا روایتونه صحیح نه دي، نادرست دي. اردو کې دې باندې ښه کلام مولانا شبلی نعماني کړی دی خپل سیرت النبي کې. مونږ د معجزاتو منکر نه یو، د دې نه انکار نه کوو چې ګنې دا ممکن نه ده، لیکن د یو څیز د ثابتولو لپاره چې کوم سند ضروري وي هغه سند د دې نشته دی. په دې وجه دا محض یو کیسه ده بس. د بعض خلکو تحقیق سره نه لګي او د هغې خیال نه وي چې ګنې دا معجزات نه مني. د اهل سنت والجماعت چې کومه عقیده ده د معجزې هغه درست عقیده ده او الحمدلله هغه زمونږ عقیده ده. هغه دا ده چې معجزه د الله کار وي، د نبي فعل نه وي. معجزه د الله فعل وي، د الله کار وي، د نبي په لاس یې کار کوي. د دې وجه نه معجز اصل کې الله دی، خدا هغه فعل هغه ته د عجز نسبت پدې کېږي چې هغه د الله فعل دی، مخلوق د هغې په شان کار نشي کولی. معجزات د نبی په اختیار کې نه وي. همدغه شانته کرامت یو څیز دی، اللہ د بعضې نیکانو بندگانو احترام و عزت کوي نو د هغې په لاس ته ناشنا کارونه ښکاره کړي. هغې ته معجزه نه وایي،
د معجزه او د کرامت بنیادی فرق صرف دا دی چې د معجزه پیش کوونکي رسول وي او د کرامت پیش کوونکي رسول نه وي، سو غیر نبی. بس دا بنیادی خبره ده. څنګه چې معجزات د نبی په اختیار کې نه وي، یعنې دا نشي کولی هغه چې کله غواړي نه معجزه دې پیش کړي، تو دارنګې ولیم نشي کولی چې کله غواړي نو کرامت دې پیش کړي، چې کله الله غواړي نو کرامت وښکاره کېږي، چې کله الله غواړي نو معجزه وښکاره کېږي. بیا په یو ساحر او نبی او ولی کې فرق دی چې ساحر کله غواړي نو د هغه سحر اثر ښکاره کوي. دا فرق دی، په دې فرق خلک نه پوهېږي. د معجزاتو نه انکار نشته دی، صرف دغه روایتونه چې دې باره کې نقل دي هغه د اسناد د هغې درست نه دی. په دې وجه د هغې په بنیاد د دین خبره موږ نه کوو. د دین دپاره درست اسناد پکار وي، یو درست حقیقت پکار وي. دې کې څه تفصیلات ما کړو، خو نن چې کوم څیز واضح کول غواړم هغه یو غلطي ده کوم چې بعض خلک کوي. هغه خلک هم ځان ته مسلمانان وایي او د هغې خیال لري چې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه نعوذ بالله مسلمان نه و، گویا کہ هغه منافق و. اردو کې چې څومره تفاسیر د دغه خلقو لیکلي دي هغې ټوله دا قول کړی او ښه تفصیل سره یې لیکلي دي. مقبول یو شیعه مصنف دی، د هغه ترجمه شته موږ سره. دارنګې مولوي فرمان علي یو شیعه دی، د هغه ترجمه هم شته دی. مقبول دا وضاحت سره لیکلي دي هغه ابوبکر صدیق نوم نه اخیستل غواړي، هغه د شیخ جي لیکي. په داسې حالاتو کې چې سړی سوچ کوي دا کم کې چې مونږ ورتېرېږو، زما په خیال دانشمندي دا وه چې دوی په دې کتابونو پابندي لګولی. خامخا د چا د مشرانو مذاق اړاول دا څه دین نه دی او نه د دین تقاضا ده. د اهل سنت والجماعت دا بنیادی عقیده ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رستو افضل په دې قوم کې سیدنا ابوبکر صدیق دی. د هغې لپاره هغې قرآن کې څومره تحریفات کړي دي، زه د هغې ذکر به کوم تاسو. قرآن مجید کوم آیت کریمه چې ما لوستلی د سورة التوبه 40 آیت، الله رب العزت په دې کې د جنگ تبوک څه تذکره کوي او پای کې خلق له ترغیب ورکوي چې تاسو د الله لار کې جهاد هم وکړئ، انفاق هم وکړئ. دا په کوم انداز کې ورکوي؟ هغه داسې انداز کې ورکوي چې الا تنصروه، که چېرې تاسو د دې پیغمبر نصرت او ملګرتیا نه کوئ نو مه کوئ. الله د ده امداد مخکې هم کړی دی، اوس هم کوي او بیا به هم کوي. فقط نصره الله، بېشک الله د ده امداد کړی دی. کله اذ اخرجه الذین کفروا، کله چې دی بهر رایستلی کافرانو په زبردستی راوباسه. ثانی اثنین، دی یو و په دوو کې، موږ پښتو کې وایو دوه په دوه راوتي وو. ټول تاریخ د دې ګواه دی، د مسلمانانو هم او د غیر مسلمو هم، چې دا دوه په دوه کسان کوم بهر راوتي دي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم او سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. په دې کې د چا اختلاف نشته. دا خلق د سیدنا ابوبکر صدیق نوم نه اخلي، کله ورته ابوبکر لیکي او
مقبول شیعه هغه چې لیکي نه هغه ورته شیخ جوړېږي. نوم نه اخلي د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه. دا نه غواړي چې خپل کتاب کې د هغه نوم پرېږدي قدرې. دې کې متواتر حدیثو کې دا راغلي دي چې کله کفار رالل او د غر پاسنۍ خولې پورې راورسېدل، نو ابوبکر صدیق سره دا غم شو چې کدي خپل خپو ته وګوري دي او مونږ وګوري. په دې وجه بېچیني راتلل. دا د فطرت یو مسله او یو فطري مسله. ابوبکر صدیق رضی الله عنه بېچین شو. اسبابونه یریدل دا فطری مسله د شرک نه وایي. قرآن مجید کی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام تذکرہ گئی. قرآن اللہ غلی و معجزہ ورکول غواړي. هغه سره لاس کې کونټه ده. الله تپوس کوي ما تلک بیمینک یا موسی، ستا خلاص کې سری. دې مطلب دا نه چې الله ته پته نشته ده. دې مطلب دا چې موسی هغه ته وګوري چې زه خو د شپې راتلم چېرته مار خو مې نه رانیولې لاس کې. هغه چې وکتل هغه یې کونټې رسوي او بیا د هغې فایدې مغه وشمېرلې چې اتوکل علیها واهش بها علی غنمي ولی فیها مآرب اخرى. په دې باندې زه پاڼې راسړنم خپلو ګډیو زو باندې. پلار چې زم نو دا زما تکیایي په دې باندې زه چاخ چاخ زم. ما دپاره په دې کې نورم ډېرې فایدې شته. الله هغه ته ویل کونټې دې وغورځوه. چې کله یې وغورځوله نو هغې نه مار جوړ شو. اذا هي حیة تسعى. قرآن مجید سورت شعراء کے فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام اغیتوں کے دل جناب مار دے تولا ولم يعقب. تیخ تیگلا اب یہ شاعت نہ قتل. شرک ہونا دے اسباب نے یریدل دا شرک ہونا دے. یو سڑے تا تک لاہن کو بس بس کی تو دے رہے گی نا صاحب ہونے دا پا انبیاء امراضی. دا یو بنیادی نقطه ده چې هغې جوړه کړې ده چې آخر ابوبکر ولې ویرېد. اسبابو نه یره دا ښکاره خبره ده. انبیاء کرام علیهم السلام یېرېدلي دي. لوط علیه السلام پسې چې کله قوم راغی او د هغه د میلمزو بېزتي کول غوښتل، نو ملائک هغه له تسلي ورکړي چې یېرېږمه. هغه هم یېرېدلی. دا فطری امر ده. ناڅاپه یو سنجیدګي ماحول یو پې کې څوک پټاخه خلاصه کړي نو ستا به خیال ټول خلک نه رپېږي. دې ته فطري مسایل وایي، دې ته شرک نه وایي، دې ته کفر نه وایي. اسبابو نه یېرېدل صاحب نشته دی په دې کې. سیدنا ابوبکر صدیق فرمایي چې یا رسول الله کدی ښکته خپو ته وګوري نو موږ به وویني مسله به خراب شي. نو قرآن مجید د هغې خبره خو پرېښې ده، خو دا خبره یې کړې ده چې اذ یقولو لصاحبه، کله چې ویل دغې سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګري ته لصاحبه. صحابي هغه مسلمان ته مونږ وایو چې هغه په حالت د ایمان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی او بیا په حالت د ایمان کې وفات شوی هم. او که بالفرض د پیغمبر نه لیدي نو چې کم سے کم پیغمبر دی لیدلی. دې لپاره چې په دې کې هغه ماشومان هم داخل شي کم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې پیدا شوي دي. هغې ته صغار صحابه وایي. تاسو د علم خبره کوم ستاسو ته.
هغه خلک پکې هم داخل شي چې په سترګو معذور دي، هغوی خو د پیغمبر ملاقات نشي کولی، خو پیغمبر خو هغوی لیدلی دي. نیمګړی تعریف مه کوئ، دا مه کوئ دا یوازې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات یې کړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی لیدلي، دغه ورسره هم ووایه. طبقات ابن سعد کې دویم جلد کې هغه صحابه او تذکره ده چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې ماشومان وي، ته موږ صغار صحابه وایو. د صحابه یو طریقه وه، هغه دا وه چې کله به یې کې ماشوم پیدا شو نو هغوی به په هغې وخت باندې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم له راوست. رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغوی ته برکت دعا کوله. په دې وجه باندې هر هغه سړی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې پیدا شوی دی، هغه زنانه چې د هغه زمانه کې پیدا شوې ده نو هغوی ته صحابه وایي. که د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات په وخت کې د هغوی عمر لږ هم وي، هغه صحابي. دا اصطلاح ده او علمي خبره ده، دغه دي صغار صحابه، واړه صحابه. بہر کیف صاحب یا صحابی بنیادی تعریف خود دغه ده، یعنی کہ یو نشست هم شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، هغه ته موږ صحابي وایو. او اصول دادی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې په دوه سترګو زما ملاقات کړی دی نو دا سترګې الله جهنم ته نه بوځي. په شرط هغه یې کوم چې موږ وختي ووایې په دې شرط چې هغه مسلمانان دي، یعنې صحابه. صحابه کرامو کې دا څوک نشته دی چې موږ هغه ته ووایو چې دی جهنمي دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق صحابه کرام ټول جنتیان دي. په دې وجه کوم خلک چې د هغوی په باره کې څه غلط رویه ساتي، هغوی خپل آخرت بربادوي. خو دومره ده چې زمونږ خلق چې هغه د دین نه واقف نه دي، د هغوی د بې راهروۍ سبب جوړېږي. نو ځکه دا ضروري ګڼو چې د شبهاتو جواب وشي. هغوی سره یو دلیل دی، هغوی وایي چې کله مونږه لصاحبه هی ضمیر پیغمبر ته راجع دی، خپل ملګري ته. او د پیغمبر ملګری دا ضروري خو نه چې د مسلمانو نه، شبهه ده د هغوی. یعنې یو سړی په لار باندې ځي او ملګری ورسره دی، یو سړی دکاندار دی او ملګری ورسره دی، نو آیا دا ضروري ده چې دی مسلمان وي؟ هغوی وایي دا ضروري نه ده. د هغې لپاره هغوی د قرآن مجید د یو بل آیت نه استدلال کوي چې یوسف علیه السلام سره جیل ته څه کسان تللي وو، هغه د هغه ملګري وو یا صاحب السجن، لیکن خو مسلمانان نه دي. د دې خبرې مطلب دا دی چې اذ یقول لصاحبه نه دا مفهوم نه دی مراد چې ګنده ابوبکر صدیق نعوذ بالله دی مسلمان دی، مسلمان نه دی، هغوی ویلي کافر دی، نعوذ بالله من ذلک. نو دې سره اوس کوو، دې له به لږه عربي زده کول غواړي. کومه ژبه کې چې قرآن مجید نازل شوی دی هغه زده کول غواړي، سړی په هغې نه پوهېږي نه په دې جواب نه پوهېږي. صاحب د ده اضافت شوی دی، اضافت تعلق ته وایي. د تعلق جوړ کړی شوی د هی سره، دا مضاف دی، هی د دې مضاف الیه دی. دلته کې دا صاحب د پیغمبر صاحب دی. او سورۃ یوسف کې صاحب السجن هغه یوسف مرګري نه دی، د یوسف د جیل مرګري، دواړو کې فرق کوه. دلته اضافت د نبی صلی الله علیه وسلم ذات ته دی. قرآن وی دا صاحب دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. او چې کله قرآن مجید هغه د پیغمبر صحابي کو، نو هغه سړی موږ مسلمان نه ګڼو چې هغه ابوبکر ته کافر وایي.
لکه قرآن فرمایي اذ یقول لصاحبه، کله چې دغه پیغمبر خپل ملګری ته ویل، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری دی. کوم چې د جیل ملګری دی هغه صاحب السجن دی، هلته اضافت یوسف ته نه دی بلکې جیل ته دی. په دې وجه هلته کې دلالت خو په دې نه کي چې هغه صحابه، لیکن دلته کې نص دی په دې باندې چې دا صحابي دی. دلته کې هغه بله دوکه هم کوي، دوکه دا ده چې ابوبکر صدیق چغې د دې لپاره والې چې دشمن خبر شي او راشي او پیغمبر مړ کړي، چغې دې لپاره والې. سوال دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وجل ابوبکر ته ګران وسو، غار ته سره راولي، دا خو په اعتماد دی یو شپه یو ورځ یې ورسره سفر کړی دی، بل ځای کې د هغه وجل خو دا څه ګران نه و، مشکل نه و. دا یو دروغ دی، یو بکواس دی چې خلک یې کوي د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه صحابه کرامو کې د هغه مرتبه ډېره لوړه ده، ډېره لویه ده. ټول تاریخ د سړی نه مسخ کېږي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هجرت لپاره مخکې ما ویلي وو چې هجرت واقعه ما شروع کوله چې دوه اوښې اخیستې وې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې برخې پیسې ورکړې. بیا دې آیت کریمه کې وروسته یو خبره ده، هغه دا چې د الله رسول هغه له تسلي ورکړې ده چې لا تحزن ان الله معنا، غم مه کوه، الله مونږ سره دی. دا څوک دی معنا؟ یو سړی چې یو خبره غلطه وکړي که نه، نو د هغې غلطې خبرې ثابتولو دپاره بیا 100 ځله دروغ وایي. په دې نه بیا شرمېږي نه، حیا هم پکې نه وي چې زه څه وایم. دغه د صاحب خبرې چې غلطه کړه اوس په ټول قرآن کې تحریف کوي. ابوبکر وی جلل مقبول لیکلی دی خپل ترجمه کې، فرمایلی هم لیکلی چې جړلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل تا ته زه علي خیم او تا ته زه فلان کی انصار خیم. په سترګې وله وي لاس راخل لاس هغه ته ښکاره شو. دا کوم ځای لیکلی دا خبره؟ آیا قرآن کې شته دی؟ آیا حدیث کې شته دی؟ آیا ستاسو خپلو کتابونو کې شته دی؟ د بنیاد خبرې دی. نو بیا وایي د معنا نه څوک مراد دی؟ یو زیبا یو علي دی. دلته بیا ابوبکر خالي دی. غم مه کوه ان الله معنا، الله علي سره هم دی اگر چې هغه هلته کې دی، زما کټ کې ملاس دی او ما سره هم دی اگر چې ما سره ستا غوندې خراب سړی دی. نعوذ بالله من ذلك. دا دومره دروغ خلک په دې کتاب وایي. مونږ جذباتو کې نه بهیږو، چغې نه وو چا دا چې فلانی یې داسې کړی شي فلانی یې داسې کړی شي. خلک پوهول پکار دي. دا دومره ظالم قوم دی چې زمونږ د دین کوم بنیادي کړی د صحابه کرام هغه دی مونږ ته په دې شکل کې پیش کوي. دا دروغ وي. اصول لري د عربی چې ضمیر لکه مونږ چې وایو هغه دی ته، دا قسم الفاظ چې وایو دې ته ضمیر وایي. د دې تعلق هغې چا سره چې هغه په جمله کې نږدې ذکر وي. په دې جمله کې نږدې تا څوک ذکر کړي دي؟ اذ یقول لصاحبه، یو صاحب دی یو هو دی، یعنی یو ابوبکر صدیق دی یو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. ان الله معنا نه مطلب دا چې الله مونږ سره دی، یعنی ما سره دی او تا سره دی ابوبکر. د دویم تحریف کړی د الله په کتاب کې.
یہ تو معنوی تحریف ہوئی. خلق ہوئی عوام خی فتنے نہ نہیں خبر، فتنے نہ نہیں خبر خو ډیر زر د فتنے شکار کیږي. د دین د حفاظت ذمہ دا چا په ذمہ وي؟ مسلمانانو په ذمہ. دا خو نه چې د یو کس یا دوه کسو په ذمہ باندې ټول کتاب الله کې تحریف کیږي، د چا پروا نشته چې داسې کیږي. نو بیا دې پسې جمله را وأيده بجنود لم تروها، وأيده بجنود، او تایید یو کو د چا د هو اذ یقول لصاحبه کی چې کوم صاحب دی داغت تایید یو کو بجنود لم تروها، پدا سے لخکر چې تاسو نه لیدل، یعنی ملائکه راولېږل په حفاظت لپاره. دلته کې بیا یو خبره ده چې ایده نه څوک مراد ده. ودلته کې خو نیخ په نیخ خبره چې وبکر صدیق مراد ده، هغه بل خاغړل چې قرآن کم نازل شوی نو هغه چې وأید رسوله بجنود لم تروها، لیکن خلق پائے کہ تحریف کا اور رسول دلرے کو ایده ہوئے پر قسم لیبل درو ہوئے. یہ دے وی غلطین ثابتولو دا پارا قرآن مجید کی تحریف ہو. زمونگا عقیدہ دادا زمونگا ایمان دارے چې قرآن مجید څنګه پر رسول الله نازل شوی دی هغه شان ته اوس موجود دی. د دغه خلقو عقیده داره چې نه دا نازل شوی جدا او اوس جدا دی، او دا عقیده موږ د مسلمانانو نه ګڼو. د خلقو خیال نه چې ګنده اسلام کې چا ګوت نه دی والی، اسلام کې ډېرو خلکو له دی والی، دا د خپل طبیعت مطابق کول غواړي. دې سره دا یاد ساتئ چې موږ د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه، سیدنا عمر، سیدنا عثمان او سیدنا علی رضی الله مجمعین د دې ترتیب د فضیلت هم دغه دی په کوم ترتیب چې دي خلیفګان شوي دي. دا د عقیدې خبره ده چې امت کې د ټولو نه غوره رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ابو بکر دی، هغه پسې غوره عمر دی، هغه پسې غوره عثمان دی، هغه پسې غوره علی دی رضی الله عنهم. اب هغه وخت تفصیل کړی چې دا لومبني دوا د پیغمبر سخران دي، ابو بکر هم سخر دی، عمر هم سخر دی، او عمر باندې بیا د عمر لور چې کوم دا حفصه ده، عمر باندې بیا د سیدنا علی یو لور واده د سیدہ فاطمه الزهرا بچه، او سیدنا عثمان او سیدنا علی دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمان وي. تفصیل ما کړی دی مخکې. د ملک یو طرف ته خو صحابه کرامو دشمنان دي چې هغې صرف سیدنا علی هغې ته ښکاري، بل څوک ورته نه ښکاري. خو د هغې د رد عمل په طور داسې خلق هم شته دی چې هغې سیدنا علی مرتبه راغورځوي. هغې ته موږ نواصب وایو، ناصبیه. دا کراچۍ کې ډېر دی، علماء دیوبند کې هم ډېر شته دی. بے شمېره علماء دیوبند دې مصیبت کې اخته شوي دي چې هغه د ناصبیت پرچار هغې کوي اوس، او هغې ښکاروي چې سیدنا معاویه کله خپل زوی یزید ولیعهد کړو او دی غلطي کړې وه، دی ګناه کړو. دا دروغ دي، دا خبره. سیدنا معاویه که یزید ولیعهد کوي په خپله نه دی کړی، دا غلط تاریخ دی. د صحابه کرامو اجماع باندې کړی دی. دې کې هم د دغې خلقو لاس چلیږي، دا کوم چې روافظ دي چې هغې بدناموي سیدنا معاویه. یزید څه ښه سړی نه و، لیکن هغه وخت کې په هغې کې هغه برایې نه وې کومې چې وروسته موجود شوې. خبره باندې نه پوهېږي خلک. که دغه برایې موجود وي دا کومې چې وروسته موجود شوي دي، نو صحابه کرامو به چېرته د هغه سفارش نه وی کړی.
دغه نواسب لګي او هغه یزید پورته کوي په سیدنا حسین باندې. ډېر نازک مسله ده، مناسبیت ته ده او معرفت ته ده. کوم صحابه کرامو چې سیدنا علی، سیدنا عثمان، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر انتخاب کړو، هغه صحابه د یزید انتخاب هم کړی. د انتخاب کې وته ټانګ نه اړاوه، نو هغه مقصد بیا پوره کړي. دوبار کې دا خو هغه غار دی چې د ما تذکره مخکې کړې وه، دا شبهات پاتې دا ما یو مناسب موقع لپاره پرېښود. الله د غار سور نه 3 ورځې وروستو رسول الله صلی الله علیه وسلم وباسل دی بار 3 ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم غار سور کې تیری کړې او 3 ورځې پس هغې پسې د پروګرام مطابق سیدنا علی رضی الله عنه رسېدلی. لار کې وخت کې څه شو هغه ان شاء الله آینده جمعه وایو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر